السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه ستاسو ورور مراد علي نن تاسو ته د خاموشۍ باره کې تفصیل ویلو والی یم. خاموشي داسې یو نعمت دی چې چاته دا حاصل شي هغه ډېر څه زده کوي، ډېر غور و فکر کوي. خاموشي داسې یو نعمت دی چې کله انسان ته دا نعمت حاصل شي د دې انسان ډېر زیاتې تجربې وي. حدیث شریف کې مرازي من صمت نجا، څوک چې خاموشه پاتې شو هغه نجات حاصل کو. نو یاد ساتئ کم خلک چې گفتگو کوي او تا ورته غوږ ایښی وي ته به د هغې نه ډېر څه زده کې، او کنا ته هم دړادل چې کوم دی لګیا یې او چې دی په مخه خبرې کوي نو د خاموشۍ چې کوم فواید دي هغه به تا ته نه حاصلیږي. یاد ساتئ چې خاموشي دا چې کله انسان اختیار کی نو دی د مختلف ګناهونو نه ځان بچ کوي، الله جل جلاله د توفیق ورکوي. او که تاسو وګورئ کله چې د گفتگو نه غیبت، چغلخوري، مختلف قسمه شریعت چې کومې خبرې منع کړي دي د هغې نه دا انسان دغه خبرې وباسي نو گفتگو بیا ختمه شي، صرف اور صرف هغه گفتگو پاتې کیږي کوم چې قرآن او حدیث او دینی خبرې وي. نو یاد ساتئ هر ځای کې خبرې کول، هر ځای کې خپله خبره مناول، او هر ځای کې چې نن سبا څومره خلک خبرې کوي مختلف حالات دي روان دي او په دې کې مونږ او تاسو هم لګیا یو. نو کم خلک چې په کم ګناهونو کې مبتلا دی ما او تا هم په هغې کې مبتلا کیدی شو. لہذا خاموشي اختیار کې، خاموشي زده کې، خپله زندگی په دې باندې راولئ. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.